الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. سورة البقرة پدې دریمه حصہ کې الله تعالی د جهاد د لپاره اصول او قاعده بیانولې چې دا غي درې مرحلې وي. اول د مجاهد د نفس اصلاح، یا د هغه د وطن د کلی د علاقې اصلاح، او هغه پسې قوانین ذکر کول د مجاهد د کور او د هغه د برابرولو. ځکه دا قانون دی چې کله د یو مجاهد په خپل کور کې ورانه نو هغه به د کافر د مقابلې نه ذهني اعتبار سره چې دینو کمزوري، هغه به یو ځای ته ای به په یو ځای کې خداغه توجه او داغه د زړه لگاو به په بل ځای کې. د دې وجه نه الله تعالی د کور د اصلاح لپاره تقریبا اتلس قوانین ذکر کول. مخکنی آیات کریمه کې الله تعالی د طلاق په باره کې د خلکو یو رواج ذکر کو او بیا د هغه رد وکړو چې په جاهلیت کې دا طریقه و چې کله به زنانه ته طلاق ورکړې شو او د هغه عدت به په ختمېدو شو، نو هغه خلکو کافرو دغه زنانه ته به رجوع وکړله، واپسی به وته وکړه او د هغې نه وروسته به بیا طلاق ولا ورکړو. والله تعالی فرمایي چې کله زنانه خپل عدت تیروي او هغه عدت ختمېدو ته نږدې شي چې هغه درې بیماری دي، نو هغه نږدې کېدو نه وروسته تاسو له دا اختیار شته دی چې هغې ته رجوع وکئ، واپسي ورته وکئ، خو هغې کې به یو شرط دی چې تاسو به بمعروف ني، هغه واپسی به چې دی نو په ښې طریقې سره یې په ښه نیت باندې به او د هغې حقوق به د پوره کولو په نیت سره چې دی نو تاسو هغې ته رجوع کوئ، او که آزادوئ نو د هغې طریقه هم چې دی نو به د شریعت مطابقي د صحیح طریقې مطابق وي. په دې آیت کریمه کې الله تعالی د یو بل رسم چې دی نو رد کوي او هغه رسم هم د زنانو په باره کې د هغو د طلاق په باره کې. هغه رسم داو چې کله به یو سړی خپلې بیبي ته طلاق ورکو نو د طلاق ورکولو نه وروسته چې کله به د هغې زنانه عدت ختم شو، تیر به شو، نو د هغې نه وروستو د عدت د ختمېدو نه پس که چېرته بالفرض د دغه ښځې خاوند په خپلو کې به اراده وه چې یاره موږ دوباره یو بل سره ملاو شو او نکاح دی وشي زمونږ په منځ کې، نو رسم دا او اوس هم دغه رسم دی چې دوباره نکاح کولو ته خلک دغه زنانه یا دغه سړي سره د نکاح کولو دپاره بیا چې دی نو نه پرېږدي. د دې آیات کریمه په باره کې شان نزول علماء کرامو ذکر کړی دی. یو صحابی دی حضرت معقل ابن یسار یا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، دغرنگی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. د دې دواړو په باره کې راځي د حضرت جابر د تره لور وه او هغې په نکاح باندې چاله ورکړې وه او هغه له طلاق ورکو. د طلاق ورکولو نه وروستو چې کله د هغو عدت هغه زنانه عدت ختم شو نو هغه سړی واپس رالی د هغې زنانه د کوژدن په نیت باندې دوباره. او دغه رنګې حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ خور وه او یو کس له په نکاح باندې ورکړی و، هغه ولا طلاق ورکو خو طلاق ولا یو ورکړی
یعنی هغه طلاق چې د هغې نه وروستو رجوع جایز ده. چې کله عدت د هغې ختم شو نو د عدت د ختمېدو نه وروستو خو بیا تشه نکاح هغه لازمي ده. چې کله طلاق چې دی نو یو ورکړی شوی نو هغه سړی رالی او د دغې زنانم چې دی نو اراده وه چې زه واپس د ده سره نکاح وکړم. حضرت معقل رضی الله تعالی عنه په باره کې هم راځي او د حضرت جابر په باره کې هم راځي رضی الله عنهما چې دې دواړو قسم وخوړو چې ښه ستا ما چې کوم دی نو خیال وساتو، ستا مې عزت وکړو، خپله خور او د تره لور مې چې دی نو تا له په نکاح باندې درکړه، تا هغې له چې دی نو طلاق ورکړو، موږ د خلکو ته وشرمو او اوس را روان شوی دوباره چې دی نو هغه ته غواړي چې زه تا له په نکاح باندې درکړم. دا چرته هم نشي کېدلی، والله لا ازوجک. نو دا آیتونه نازل شو. و اذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکئ زنانو ته فبلغن اجلهن. دا فبلغن اجلهن مخکې آیات کریمه 231 کې هم تیرو خو په هغې کې معنا جدا وه، دلته جدا ده. هلته معنا موږ کړې وه و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. کله چې تاسو طلاق ورکئ زنانو ته فبلغن پس نږدې شي هغه خپلو نیټو ته، یعنی د هغو بیمار عدت چې کوم دی نو هغه ختمېدلو ته نږدې شي، لا تیر شوی نه دی، ختم شوی نه دی د هغو عدت. او دلته معنا ده فبلغن اجلهن پس ورسیږي دی خپلو نیټو ته، عدت ختم شي. درې بیماری وي او هغه ختم شو. اوس د هغې نه وروستو چې دی نو دی د یو بل سره نکاح کوي نو فلا تعذلوهن مه منع کوئ تاسو دی لره ان ینکحنا د دې خبرې نه چې دی نکاح وکړي ازواجهن د خپلو خاوندانانو سره اذا تراضوا بینهم کله چې هغې راځي په خپل منځ کې بالمعروف په شرعي طریقې سره. نو تاسو داسې چل مه کوئ او دا تاسو دوباره د نکاح کولو نه چې دی نو مه منع کوئ. او دا منع کول د نکاح نه دا به د دوه قسمه خلکو د طرف نه و، دا منع کېدل به چې دی نو د دوو قسمه خلکو نه. یو دا چې کومې زنانه له طلاق ورکړی شوی نو د دغې زنانه چې کوم وارثان یا د هغې چې کوم خپلوان به و هغو باندې به چې نو اختیار چلیدو، نو هغه خپلوانو به چې دی نو د دغه زوړ خاوند سره د دوباره نکاح کولو نه دا منع کوله. نو الله تعالی فرمایي فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. داسې چل تاسو مه کوئ. دویم منع کوونکي چې دی نو هغه هم دقه خپل خاوند به و چې دقه خپل خاوند چې کوم زوړ خاوند دی ده به وله طلاق ورکو. نو طلاق نه وروستو د عدت د ختمېدو نه پس دغې زنانه به چې اراده وکړه چې زه د بل خاوند سره نکاح وکړم د دغه خاوند نه علاوه، نو دغه زوړ خاوند به راپاڅېده او بیا به چې نو دغه منع کوله. په دې بنیاد باندې د دې آیت مقصد دغه شو چې تاسو دا زنانه چې تاسو له طلاق ورکئ د دویم نکاح نه چې دی نو د دویم واده نه تاسو دا مه منع کوئ. او دا رواج خو چې کوم دی نو نن سبا هم دی. څنګه لکه یو سړی چې دی نو خپلې بیبي ته طلاق ورکړي نو زمونږ د پښتنو دا چې دی نو بیا برای نام غیرت دی. مخکې مونږ ویلو چې په طلاقو کې د غیرت ورته پته نه لګي، خو چې کله دغه زنانه د دغه خاوند په کور کې عدت تېر کړي او بیا ځي د بل چا سره نکاح کوي نو هغه ځای کې دا د غیرت چې دی نو راژوندی کېږي او بیا وایي چې ته به نکاح نه کې. نو الله تعالی فرمایي دا اختیار ستاسو دپاره نشته. فلا تعذلوهن پس مه منع کوئ تاسو دی لره ان ینکحنا د دې خبرې نه چې نکاح وکړي دی ازواجهن د خاوندانانو خپلو سره اذا تراضوا کله چې راضي دی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په شرعي طریقې سره. دغه ښځه د دغه خپل زوړ خاوند سره چې دی نو راضي په نکاح کولو باندې مجبوره کې به هم نه، او دغه نکاح چې دی کوي نو دا هم د شرعي طریقې مطابق او د شرعي طریقې دوباره د نکاح کولو د شرعي طریقې مطابق هغه د هغې مطلب دا دی چې په هغې کې به درې خبرې. یو دا چې دغه نکاح کې به نوی مهر هغه زوړ مهر چې دغه مخکني خاوند دغه خاوند چې ول په اول ځل باندې کم ورکړی و هغه به چې دی نو نه حسابېږي، نوی مهر به وله مقرر کوي. او دویم شرط پکې دا دی چې په دې نکاح کې به چې دی نو دوه ګواهانې
بغیر د گواهانو نم چې دینو نکاح نه کیږي. او دریم شرط پکې دا دی چې په دغه سړی کې به تبدیلیم نه راغلی چې مخکې دغه سړی د دې برابر او د هغې هم کف او چې په عربۍ کې ورته کف ویل کېږي برابر، نو چې اوس هم هغسې او د دې زنانه سره چې دی نو په نسب وغیره کې برابري، چې مخکې نیک و اوس فاسق فاجر شوی دی او بیا دا ښځه د هغه سره نکاح کول دوباره غواړي، نو که چېرته په دې نکاح باندې د دغې زنانه خپلوان اعتراض وکړي او دا وایي چېرته زمونږ په دې خبره باندې چې دی نو ستاسې اتفاق نشته او دا نکاح مونږ منع کوو، نو هغو له دا اختیار شته دی. ځکه چې د جینۍ سره کله یو کس برابر نه وي په یو څو شیونو کې چې هغې کې دینداریم ده، په هغې کې نسب هم دی، په هغې کې مالداریم ده، په هغې کې اخلاق هم دي او په هغې کې نیکوالی بدوالی هم دی، نو په دې کې د دغې جینۍ د دغه خاوند سره نکاح کول دا د هغه دواړو بلکې خصوصا د هلک د نسب والا دپاره چې دی نو دا یو قسم له پیغوري چې وګوره ستاسو د کورنۍ دومره عزتمنده جینۍ وه او لاړه چې دی نو په داسې خلکو کې نکاح وکړه چې هغه د هغو د دې قابل نه نو دې وجې نه بیا پې د اعتراض حق لري، خو چې دا درې واړه خبرې پکې برابري نو بیا د دې له چې کوم دی نو د منع کولو اختیار نشته. ذلک یوعظو دا حکم چې دی نصیحت کېدلی شي به په دې سره من هغه چاته کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر چې یا هغه چې ایمان لري په الله تعالی باندې او په ورځې وروستنۍ باندې. قرآن کریم او د هغې قانون دا د دنیا د قوانینو په شانته نه دی. د دنیا قوانین چې هغه حکومت په چا باندې لازموي او د هغې کول په خلکو باندې مني، نو حکومت چې دی نو د دغه قانون ښه والی مونږ ته نه بیانوي. حکومت په هغه ځای کې چې دی نو زور زبردستي او د ډنډې نه کار اخلي او هغه قانون په خلکو باندې چې دی نو مني او پې نافظ کوي. خو د الله تعالی قانون عجیبه دی او د الله تعالی دین چې دی نو هغه عجیبه دی، د عقل سره برابر دی. چې کله الله تعالی یو حکم داسې لازموي چې هغه د انسانانو د عادت او یا د هغو د زړونو سره چې دی نو لږ سخت ورته ښکاري، نو الله تعالی هلته د هغو د زړه چې کوم ایمان دی هغه متوجه کوي چې ګوره ته په آخرت باندې ایمان لري، ته دا غواړې چې ته دې پاکي، ستا زړه دې پاکي، ستا بدن دې چې دی نو پاکي، نو بیا دا حکم ومنه په دې کې چې دی نو ستا د دنیا هم خیر دی او ستا د آخرت هم پکې خیر دی. ځکه فرمایي ذلک دا یوعظ به نصیحت کېدلی شي په دې سره من هغه چاته کانه چې منکم ستاسو نه یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځې وروستنۍ باندې. ذالکم دا کار تاسو ته وایم ازکا لکم ډېر د پاکۍ دی ستاسو دپاره، و اطهرو او ډېر د پاکۍ د زړونو ستاسو دی، ستاسو د دماغو د سوچونو او ستاسو د زړونو د هغې د پاکۍ چې دی نو دا حکم هغه سبب او ذریعه ده. څه مطلب؟ نن که دغه زنانه ته منع کي چې د دغه خپل خاوند سره چې دی نو هغه نکاح وکړي، نو کېدی شي سبا له دې ته بل خاوند نه میلاویږي او یا داسې څوک نه چې هغی د داسې زنانه سره چې دی نو نکاح کول غواړي چې هغې له طلاق ورکړی شوی، نو بیا به دغه زنانه په کور کې پاتې شي او خامخا د هغې سره شیطان دی، نو هغه به چې دی نو په ناروا کارونو باندې په بې حیایۍ باندې چې دی نو مجبوره کړي. نو دې وجې نه دا حکم الله تعالی فرمایي زه ته وایم چې بیا تاسو زنانه د خپل زوړ خاوند سره د نکاح کولو نه مه منع کوئ، په دې کې ستاسو چې دی نو د عزت هغه خیال دی. والله الله تعالی یعلم پوهه دی وانتم تاسو لا تعلمون نه پوهېږئ. که تا ته نن چې دی نو د دې حکم ظاهري فایده نه ښکاري، الله تعالی فرمایي زما په کتاب د ایمان دی او دې حکم باندې چې دی نو عمل وکړه او بیرته واپس په نکاح باندې وله ورکړه. ځکه چې الله تعالی فرمایي که تا ته پکې اوس صفت نه ښکاري او څه فایده ده ته پکې نه ښکاري، نو الله وایي زه پې پوهېږم چې په دې کې فایده ده او په نه کولو کې چې دی نو نقصانات. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. دی آیات کریمه کې بل قانون دی او دې ته ویل کېږي قانون د رضاعت، ماشوم ته د تی ورکولو قانون. د مخکنو قوانینو سره د دې قانون ربط او تړون دا دی چې مخکې آیتونو او قوانینو کې الله تعالی د طلاق خبره ذکر کړه. کله کله داسې وشي
چې یو سړی خپلې ښځې له طلاق ورکي او هغه زنانه په تن باندې ماشوم لري یا د هغې ماشوم پیدا شوی خو هغه وړوکی د تی قابلي او د تی په زمانه کې، نو د دغه ماشوم د تی مسله ده. اوس به د دغه ماشوم د تی څه حساب کیږي؟ آیا دا به د دې خاوند سره پاتې کیږي که نه دا به دغه ښځه د ځان سره بوځي؟ نو دغه مسله پکې راله. نو الله تعالی دلته د رضاعت او د تی مسله چې دی نو ذکر کوي. دا د رضاعت او د تی مسله زمونږ د فقه کتابونو په ټولو کې چې دی نو باب الرضاع هغه شته دی او انتهایی تاکید علماو ذکر کړی دی په دې باندې، خصوصا د زنانو په باره کې دا لیکلي چې یوه زنانه به د بل چا ماشوم له چې دی نو تی نه ورکوي او بغیر د خاوند د اجازت نه به موله نه ورکوي. که بالفرض چېرته ضرورت چې دی نو پیښ شي چې یاره او هغه داسې ضرورت یې چې یاره اوس د هغې نه بغیر وخت نه تېرېږي، نو بیا حکم په هغه وخت کې چې دی نو دوه حکمونه دي زنانت. یو حکم په هغې کې دا دی ان کانت تستطیع ان تحفظ فلتحفظ، که چېرته د دې زنانه دا طاقت چې زه دا خبره ځان سره یاد ساتلی شم نو بیا دې د ځان سره یاد وساتي. او که چېرته هغې ته په ځان باندې چې دی نو یقین نه نو بیا دې دا قانون فعلیها ان تکتبه دا دې د ځان سره ولیکي چې په پلانکي وخت کې مې پلانکي ماشوم له چې دی نو تی ورکړی و، د دې دپاره چې آینده کې په دې مسئلو کې چې کوم دی نو بیا ګډوډوالی رانشي، نقصان رانشي. ځکه الله تعالی فرمایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، دا به چې دی نو 2 کاله پوره به دی چې دی نو تی ورکوي. د دې مسئله کې چې دی نو علما کرام فرمایي د 2 زنانو او د یو سړي ګواهي چې دی نو هغه لازمي ده. په دې خبره باندې چېرې دا دې زنانه دې ماشوم له چې دی نو تی ورکړی دی د دې دپاره دا ګواهي چې دی نو ضروري ده. یا 2 سړي یا 2 زنانه او یو سړی د هغو ګواهي چې کوم دی نو هغه لازمي ده. که چېرته یوه زنانه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر کوم ماشوم له چې دی نو تی ورکي نو بیا هم د هغې دپاره دا حکم چې دی نو په هغې کې ثابتېږي چې دغه ماشوم د دې زوی جوړېږي. خو په دې کې چې دی نو یوه مسئله ده چې په څومره تی باندې په څومره زمانه کې دغه ماشوم د دې زنانه چې دی نو زوی جوړېږي. نو په هغې کې د علماو په منځ کې معمولي غونته کې اختلاف دی. زمونږ امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله تعالی چې دا دواړه د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان دي او په ډیرو مسئلو کې فتوا د امام صاحب په وینا باندې نه د هغو دواړو په وینا باندې فتوی. هغه دواړه د دې آیات کریمه بلکې نور امامان هم د دې آیات کریمه په رڼا کې هغه دا فرمایي چې د زنانو ماشومانو له د تی ورکولو موده چې دی نو هغه 2 کاله دي. د دې 2 کالو مطلب دا دی چې دا د ماشوم حق دی بغیر د ضرورته د دې 2 کالو نه مخکې په کار ده چې د ماشوم هغه تی چې دی نو کټ نه کړی شي. بالفرض که ماشوم غټ دی او هغه خوراک کولی شي نو بیا یې که کټ کړي نو په هغې کې څه ګناه هم نشته دی. په دې 2 کالو کې دننه که یو ماشوم له یوې زنانه چې دی نو تی ورکو نو دغه ماشوم د دې زنانه زوی جوړ شو. لہذا د عامو زامنو په منځ کې د عامو خویندو او د ورونو په منځ کې چې کم احکامات ذکر کیږي او هغه د نکاح د حراموالي وغیره یا د ستر او د پردې کم احکامات، دغه احکامات به د هغه ماشوم او جنۍ په منځ کې مې چې د هغو دواړو مور یوی د یوې خپله مور ده او یو ماشوم ته چې کوم دی نو تی رودلی دی خپله مور یې نه ده. نو د دې دواړو په منځ کې چې دی نو دغه مسایل به وي چې په خپلو کې د دې نکام جایز نه ده او د دې دواړو په خپلو کې چې دی نو ستر او حجاب او پردم نشته. او دا ماشوم له تی ورکول دا څومره دي؟ قرآن کریم کې الله تعالی دا خبره چې دی نو مطلق ذکر کړی دا او د څه شرطونه پکې نه دي لګولي چې دا لږ دی او که ډېر دي. لږ تی ورکول دي او که ډېر تی ورکول دي. صفحه نمبر 74 آیت نمبر 23 د سورة نساء.
حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتی ارضعنکم. اغه زنانه دلته ذکر کوي چې کومې زنانه سره نکاح کول په یو کس باندې په سړی باندې حرامېږي، نو په هغې کې ډېر شی ذکر کړي دي. بیا وایي وامهاتکم اللاتی ارضعنکم، او میندې ستاسو هغه چې تاسو له تی درکړی دی، تی دله درکړی دی. اوس په دې کې دا خبره نشته دی چې لږ تی درکړی دی 2 ګوټه دي که 3 ګوټه دي، او دا په ماړه خېټه دی او که نه د څه وخت دپاره دی. خو به هر حال چې د 2 کالو کې دننه وي، نو په دې موده کې چې ماشوم له تی ورکړی شو، نو هغه ماشوم د دغه زنانه زوی جوړ شو. او بیا علماء کرام ذکر کوي یحرم من النسب ما یحرم من الرضاعة، چې کم ماشوم د نسب د وجې نه په یو سړي باندې حرامېږي، نو د تی د وجې نه دغه ماشوم چې دی نو دغه ماشومه هغه حرامېږي. لکه مثال په طور باندې ترورینې چې کم دی نو هغه په خورا باندې چې دی نو خوریا باندې هغه حرام دي، خورزه چې دی نو په ماما باندې حرامه ده، وریره په تره باندې حرامه ده، ترور په وراره باندې حرامه ده. دغه رنګې مور خور او نیاګانې دا ټولې چې کم دی نو په دغه ماشومانو هلکانو باندې چې دی نو حرامې دي د نسب د وجې نه، چې نو دقه به چې دی نو د دې رضاعت او د تی د وجې نه هم حرامېږي. د دې وجې نه دا چې دی نو انتهایي اهمه مسئله ده، زنانه دې په دې کې چې کم دی نو خیال ساتي. والوالدات او زنانه یرضعن تی ورکوي اولادهن خپلو زامنو ته حولین کاملین 2 کاله پورا. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي چې 2 کاله نه بلکې 2.5 کاله دي، او دلته آیات کې پورا 2 کاله رال. امام ابو حنیفه صاحب هغه هم دغه فرمایي چې 2 کاله کې چې کم ماشوم ته د چا ورو دي نو هغه مور شوله، او د هغې نه اخوا 2.5 کاله هغه احتیاطاً ذکر کوي. او 2.5 کالو دا خبره چې هغه ذکر کوي نو هغه د یو دلیل د وجې نه هغه فرمایي چې احتیاط پکار دی. که یو ماشوم 2.5 کالو کې دننه د یوې زنانه چې دی نو ته هغه وسکو، نو دغه ماشوم احتیاطاً پکار ده چې د هغې زوی چې دی نو جوړ شي او د هغې سره د نکاح نه احتیاط وکړی شي. 454 صفحه ده او آیت نمبر دی 15. ووصینا الانسان بوالدی احسانا، او انسان ته حکم کړی دی مونږه په باره د مور او پلار دغه کې د ښېګړې کولو. حملته امه، باره د بچي لره مور د کرهن په تکلیف سره، ووضعته او زیږی د لره کرهن په تکلیف سره، وحمله وفصاله، او حمل د دې ماشوم په لاس کې لوبول د ده، وفصاله او د تینه جدا کول د ده 30 شهره 10 میاشتې دي. نو 10 میاشتې چې کم دی نو دا 2.5 کاله شو. نو امام صاحب د دې آیات کریمه نه اگر چې باقی علما په هغې کې دلته چې کم دی نو هغه مقصد د هغې ذکر کوي چې حمل نه مراد هغه په خېټه کې د ماشوم باقی پاتې کېدل، او د فصال نه مراد چې دی نو هغه د تینه جدا کول. نو مطلب هغې دا ذکر کوي چې د ماشوم کم از کم په خېټه کې د باقی پاتې کېدلو چې کومه موده ده هغه 6 میاشتې دي. یعنی 6 میاشتې روستو که چرته د واده نه د نکاح نه روستو د یوې زنانه زوی وشو، نو په هغه زنانه باندې څوک چې دی نو تهمت د زنا نشي تړلی، ځکه چې کم از کم موده د ماشوم د پیدایش هغه 6 میاشتې ده. نو دلته دا 6 میاشتې د 10 میاشتو نه لرې کا، نو بیا چې دی نو موده 2 کاله جوړیږي. باقي ائمه دغه ذکر کوي. امام صاحب هغه فرمایي چې دلته د حمل نه مراد هغه په لاسونو کې لوبول دي، او د فصال نه مراد د تینه جدا کول دي. نو دا دواړه مودې هغه چې دی نو برایوځی کې نو 30 میاشتې جوړیږي. نو هغه احتیاطاً دا حکم ذکر کوي چې 2 میاشتې چې کم دی نو دا به ولته ورکوي، او د هغې نه وروستو 6 میاشتې چې کم دی نو دا به په روټۍ وغیره باندې د عادت کولو دپاره دغه 6 میاشتې. نو په دې کې ماشوم له د تی ورکولو نه چې دی نو احتیاط پکار دی. خو به هر حال زمونږ د علماو فتوا په دې باندې ده چې 2 میاشتې دي، لہذا د 2 میاشتو نه اخوا احتیاط خو ښه شی دی. خو که چېرته یوې زنانه ته تاریخ د پیدایش د یو ماشوم معلومو چې په دې تاریخ باندې دا پیدا شوی او په پلانکي تاریخ باندې چې دی نو ما ولته ورکړی، او هغه تاریخ د پیدایش نه اخوا چې کوم
موده جوړېدله د هغه تی ورکولو پورې هغه د 2 کالو نه سیوا. نو بیا علما کرام ذکر کوي احتیاط خو ښه دی، خو بالفرض نکاح دغه ماشوم سره د دغه زنانه د لور وشوله د دغه هلک سره چې کوم لیته ورکړی دی نو دا جایز ده، ځکه چې فتوا په دې باندې ده چې 2 کال دي. د دې آیت پر رڼا کې والوالدات او میندې یرزینا تیب ورکوي اولادهن خپلو بچو ته حولین کاملین 2 کاله پورا لمن اراده د پاره د هغه چا چې اراده ان یتم الرضاعه د پورا کولو د تی ورکولو د مودې د تی ورکولو د چا اراده چې رزه د تی د ورکولو چې څومره موده ده چې دا پورا کما نو دغه شریعت کې چې نو 2 کال شو نو دغه بچیانو ورکي. لہذا مسأله دا معلومه شوله چې کومه زنانه د سیده چاغیله خاون طلاق ورکړي دي او دا غي بچي چې دینو دا پاتې شوی دي نو په دغه زنانه باندې چې دینو دا لازم دي چې هغه بوله 2 کال چې دینو ته ورکي. خو 2 کال ته ورکولو مطلب دا نه دی چې خامخا به مجبوره کوي چې ته بوله 2 کال پوره کې. ولی الله فرمایي لمن اراده ان یتم الرضاعه دا چا د پاره چې اراده د تی د مودې د پوره کولو. لہذا که د 2 میاشتو نه مخکې 2 کالو نه مخکې د تینه د جدا کولو چې دینو هغه اراده وا نو رستو حکم راضی فین اراده فصالا عن تراض منهما فلا جناح علیهما بیا پکې ګناه چې دینو نشته دي. لمن اراده ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. بل حکم دلته ذکر کوي دغه زنانه چې هغه ته طلاق ورکړی شوی دی د خپل خاوند د طرف نه او دغه خاوند چې دینو زوی داغه سره چې دینو پاتې دی یا لور د او غوله ته ورکي نو د په کار کې چې دینو هغه مصروفه ده نو خرچه هغه به د دې په دغه زوړ خاوند باندې دغه ماشوم په پلار باندې وي. وعلى المولود او په هغه چا باندې چې ماشوم پیدا کړی شوی دی له دغه د پاره رزقهن خوراک دغه زنانو دی وکسوتهن او جامې د دی بالمعروف په مطابق د رواج مطابق چې کم خوراک کیږي نو هغه خوراک به دغه زنانو لور کوي. لکه مثال په تور باندې په یو ځای کې رواج د خلکو داده چې هغه دال وغیرہ سبزی نه چې کم دینو هغه کاری او هغه خوري نو په دغه ماشوم په دې پلار باندې چې دینو دا لازم دي چې دغه ولور کی او دغه رنګي جامې چې کم دینو هغه بم دغه مطابقي دغه رواج مطابق نو سړی بم زیته نه کوي چې کما خوراک ولا چې دینو ورکی او جامه ولا چې کم دینو کما ورکی داغه د شان نه کما او زنانه به هم چې دینو زیته نه کوي چې د خاون نه مطالبه وکي چې روزانه وته وي چې رماره غوخه راوړه مې راوړه او چرګان لاله راوړه دا مطالبه هم داغه جایز نه ده. دغه رنګي جامیم د سینې دي چې ربزه خامخا ډوکه سوته بزمالته په خپل خوخوم نه د رواج مطابق چې کمی جامې لګي نو هغه جامې بچ دینو هغه داغه نه به مطالبه کیږي شرعاً اسیم باغه باندې ده نو مطالبه ته ضرورت نشته. او سړی لم دا پکار دي چې د احکامات زده کی. وعلى المولود له رزقهن او باغه چا باندې چې ماشوم پیدا کړی شوی دی داغه د پاره رزقهن جوړه جامې دي د وکیس رزقهن خوراک د دی وکسوتهن او جامې د دی بالمعروف مطابق د رواج. وزدلته یو آیت دا یو ټکی دی وعلى المولود له معنا موږ د دې وکړه او هغه سړی چې ماشوم پیدا کړی شوی دی له داغه د پاره اوس دا سړی څوک دی خدا پلار دی کنه خو قران کریم دا لفظ د والد چې دینو پرې خوستو د سیم ویل کېږي شو وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف. خودلته دغه طریقه چې دغه والد دا لفظ پرې خوستو او مولود له دا لفظ چې دینو وګت کو علما په دې باندې پویږي چې مولود له صيغه د اسم مفعول ده په سر کې الف لام راغله په معنا د الذي باندې او اسم مفعول جوړیږي چې دینو د فعل مضارع مجهول نه او قانون دلته چې کوم دینو مضارع مجهول باندې چې کله الف لام راځي نو هغه اسم موصول او اسم موصول کې قانون دا دی وعلى الذي ولد له رزقهن نو هغه معنا چې څونه دلته موږ دا خبرې پکې وکړې دا قوانین مو یې د دې معنا ما په پښتو کې چې کوم دینو دغه وکړه چې او په هغه کس باندې چې داغه د پاره ماشوم پیدا کړی شوی دی. نو اوس د دې لفظ د دومره وګدولو حکمت او فائدہ څه دا غي فائدہ دا ده چې په دې کې یو مسلې طرف ته اشاره ده او هغه مسأله دا ده چې کله یو ماشوم پیدا شي او دا خاوند طرف نه خځې ته طلاق ورکړي شي
نو ښځه او خاوند دا جدا شو، د هغو لارې جدا شو. اوس دا ماشوم به په چا پسې ځي، د دې نسب به په چا پسې ځي؟ نو الله تعالی وفرمایل وعلى المولود له، او په هغه کس باندې چې ماشوم پیدا کړی شوی دی، له د هغه دپاره. نو اشاره شوله پکې دې خبرې ته چې د ماشوم نسب چې دی نو دا په پلار پسې ځي، دا په مور پسې چې کوم دی نو نه ځي. د مور چې دی نو د خپل وخه پورې چې دی نو د هغې بیا حق دی چې ماشوم څو پورې د عمر د استنجا ته نه رسېدلی او د اودس ته نه رسېدلی، نو هغه مور چې دی نو د پرورش ډېره لایقه ده. او چې کله هغې ته ورسېږي نو بیا به د هغې نه چې دی نو اخیستی کېږي او دا پلار ته حواله کېږي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. بالمعروف څه مطلب؟ د رواج مطابق. خو رواج داسې هم نه دی چېرې د یو کس طاقت نه او زنانه چې دی نو په هغه باندې دا زور لګوي چې نه ته به ماله چې دی نو خامخا داسې ګران ګران شیونه راوړې. نو الله تعالی فرمایي چې نه، لا تکلف نفس الا وسعها، ذموار به نشي جوړېدلی یو نفس مگر په اندازه د طاقت دغه باندې. او دغه چې دی نو قرآن کریم سورة الطلاق چې هغې صورت نوم طلاق دی، 506 صفحه ده، هلته الله تعالی دا خبره بیا ذکر کړې ده ښه واضحه. او دا یې فرمایلی دی چې آیت نمبر 7 کې لینفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. لینفق ذو ساعة پکار دا چې خرج کی مالداره من ساعته د مالدارۍ خپلې. یو سړی مالدار دی او ښځې له چې دی نو طلاق ورکو، نو هغې ښځې باندې د خپلې مالدارۍ مطابق بیا خرچه کوي. ومن قدر علیه رزقه، او هغه څوک چې تنګ کړی شو په هغه باندې رزق د هغه غریب دی، فلینفق مما آتاه الله، پس خرچه دې کوي د هغه څه نه چې هغه الله تعالی ورکړي دي. نو هغې مطابق بیا چې دی نو پښتانه وایي هر سړی په خپل وس باندې پړ. او دلته الله فرمای لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ذموار نه جوړي الله تعالی هیڅ یو نفس مگر مطابق دا څه چې الله ولا ورکړي دي. نو دلته هم دغه مسله ذکر کړه، لا تزار والدة بولدها، د دقیق خبرې لږ نور وضاحت کوي. لا تزار را ضرر بنور کړی کېږي والدة مورتا بولدها په سبب د بچي د هغې باندې. چې زنانه مور چې کوم دی نو هغې ته خاوند دغه په بچی سره ولا تکلیف ورکي. څه مطلب په بچی سره تکلیف ورکي؟ مطلب دا چې اوس دغه زنانه وایي چېرې زه ولا ته چې دی نو ولا نه ورکوم. دا مسله تاسو واورئ. یوه زنانه چې هغه دا وایي چې زه ولا ته نه ورکوم، ماشوم له ته نه ورکوم، او دا د دې خاوند په عدت کې ده، یعنی د هغې له عدت نه دی ختم شوی، درې بیمارۍ نه دي تېرې شوي، نو بیا دا زنانه به مجبوره کولی شي چې شرعاً چې کوم دی نو ته په دې باندې پړی چې دې 3 میاشتو کې بدن نه دن نه خامخا دې ماشوم له تی ورکړي. که هغه وي ماله روپۍ راکړه، روپۍ چې کوم دی نو نشته دی. ولې؟ ځکه چې ستا اسم د 2 کالو پورې خرچه په دې خاوند باندې ده، ته تی ورکوه، خرچه چې دی نو تا ته به میلاوي. نو خو خاوند به همداسې چل نه کوي چې بله زنانه میلاویږي او دا زنانه وایي چېرې زه چې دی نو ځمه اوس بل ځای ته او دا ماشوم چې دی نو ته د ځان سره وساته. نو اسې نه چې خامخا دا اوس هغه مجبوره کوي چېرې ته به وله چې دی نو تی ورکې او نورې زنانه چې کوم دی نو هغه به وله تی نه ورکې، ځکه چې دا اوس په هغې باندې پړه نه ده چې 3 میاشتې تېرې شوې، عدت یې ختم شو، بس د هغه آزاده شوله، ستا ښځه خو نه ده، څنګه چې دی نو ته مجبوره کې. لا تزار را ضرر به نه ورکړی کېږي والدتون دې مور ته بولدها په بچي د دې سره، یا په نورو طریقو سره چې دا خاوند د دې ښځې څه چې دی نو وراني او څه طریقه او بانه غواړي او په هغې سره چې کوم دی نو دغه مور تنګوي، یا دا ماشوم چې دی نو وایي د دې دپاره چېرې په دې باندې دا مور خفه کېږي چې هغې ته تکلیف میلاو شي. نو الله تعالی فرمایي نه داسې چل به نه کوئ. ولا مولود له، او نه به تکلیف ورکړی کېږي هغه کس ته چې بچی پیدا کړی شوی دی، له د هغه دپاره بولده، په بچي د هغه سره، د هغه په بچي سره به وله تکلیف نه ورکړی کېږي. مطلب دا دی چې دغه زنانه ښه چې کوم دی نو طاقت یې شته دی چې دغه ماشوم له تی ورکړي، او بیا هم چې دی نو دا خاوند تنګوي او دا ورته وایي چېرې ته وله نورې زنانه چې دی نو وله ونیسي چې هغه وله تی ورکړي، او یا ولا دا خرچه چې دی نو پوره ورکوي، او دا بیا چې دی نو مطالبت د نورو خبرو کوي. الله تعالی فرمایي نه، ولا مولود له، او نه به تکلیف ورکوي
نه به تکلیف ورکړی کېږي پلار ته بولده په بچي د سره. وعلى الوارث مثل ذلك. اوس د دې ځینه بل حکم شو، یو سړي چې دی نو خپلې ښځې له طلاق ورکړو او بیا په دې کې دغه مسئلې رالې چېرې تی به وله ورکوي، په دې کې خرچه ده هغه به په چا باندې، نو هغه په هغه سړي باندې وه. خو دغه سړی چې دی نو مړ شو یا دا سړی چې دی نو لاړی بل ځای ته او ورک شو، نو اوس د هغې د دغه سړي چې کوم وارث پاتې دی، که هغه زوی او که هغې چې کوم دی نو وروري او که هغې ترې او که د تره زوی، خو چې کوم وارثي او میراث د دغه سړي دته میلاویږي، نو دغه حکمونه به چې دی نو بیا په دې وارث باندې او دغه زنانو له خرچه ورکول دا هر څه به په ده باندې. وعلى الوارث مثل ذلك. او په وارث باندې په شانته د دې حکمونه دي. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما. واپس چې دی نو هغه سر ته لاړ شي، زنانه باندې دا لازم و چې 2 کاله تی وله ورکړي، خو د هغې د هغه چا دپاره چې هغه دا غواړي چې 2 کاله زه پوره کړم، خو که 2 کاله هغه پوره کول نه غواړي او د هغې نه مخکې چې دی نو هغه ماشوم د تینه جدا کوي، نو الله تعالی فرمایي بیا هم پکې چې دی نو ګناه نشته، خو په دې شرط باندې چې خاون او ښځه دواړو به رضا یو، او دویم دا به په مشوره باندې د ماشوم حالت ته به ګوري چې ماشوم د دې قابل دی چې هغه په روټۍ باندې چې دی نو ځان ساتلی شي، نو بیا به چې دی نو که جدا کېږي نو خیر دی، که بالفرض داسې نه وه ماشوم چې دی نو هغه ګزاره نشي کولی په روټۍ باندې په نورو شیانو باندې، نو بیا د دې دا مشوره بې ځای ده. په دې کې به د ماشوم حالت ته چې کوم دی نو کتلی کېږي د هغه خیرخواهي به پکې کېږي. فإن أرادا. پس که چېرته اراده وکړه دې دواړو د ښځې خاوند فصالا د جدا کولو د ماشوم د تینه عن تراض منهما په مشوره په رضامندیا د دې دواړو باندې وتشاور او په مشوره د علماو ته چې دی نو مسئله بیانه کړه، فلا جناح علیهما. نو نشته دی څه ګناه په دې دواړو باندې. وإن أردتم. او که چېرته تاسو اراده کوئ ان د دې خبرې تسترضعوا چې تاسو طلب د شودو ورکولو وکئ اولادکم خپلو بچو ته. بله مسئله چې دی نو د دې نه ذکر کي، او هغه مسئله دا ده چې یو دغه زنانه مثال په طور باندې د هغې مجبوري ده د هغې په سینو کې چې دی نو شوده نشته دی، یا بله مسئله ده او هغه چې دی نو د دې ځینه ځي جدا کېږي، نو دا ماشوم به دې پلار ته پاتې کېږي، نو که چېرته د ده اراده یي چېرې زه د ده دپاره بله زنانه چې دی نو په مزدورۍ باندې ونیسم چې هغه دې له تی ورکړي او د هغې دپاره زه مزدوري چې دی نو مقرر کړمه، یا هغه مزدوري چې دی نو ماهانه مزدوري یا د اډوانس په شکل کې د 1 کال د 2 کالو په یو ځل باندې وله ورکړي، نو الله تعالی فرمایي په دې کې څه ګناه نشته دی. خو دلته هغه مسئله موږ بیا کوو چې که چېرته دقه زنانه دوباره راشي او د خاوند ته وایي چې نه دا خو زما زوی دی، ته پې پردۍ ښځې نه چې دی نو پیسې ورکوې نو ته پې ماله پیسې راکړه، نو که بیا دا په عدت کې دننه وه نو بیا دا حق نه لري. که عدت نه ووتله بیا چې دی نو دا پیسې پې اخیستی شي. وإن أردتم. او که چېرته اراده یې ستاسو ان د دې خبرې تسترضعوا چې تاسو طلب د شودو ورکولو وکئ اولادکم خپلو بچو ته، د چا نه طلب وکئ؟ د نورو زنانو نه. فلا جناح. نو نشته دی څه ګناه علیکم په تاسو باندې اذا سلمتم کله چې تاسو وسپارئ ما هغه څه هغه پیسې آتیتم چې تاسو اراده کړې ده د ورکولو بالمعروف په ښې طریقې سره، نو بیا چې دی نو دا جایز دي. واتقوا الله. ویرېږئ د الله تعالی نه. ګوره بیا هغه مسئله ده احکام یې ذکر کړه، خو بیا د مسلمانانو ضمیر یې چې کوم دی نو مخاطب کو چې اصل شی ګوره تقوا ده، او که تقوا او پرهیزګاري نه وي ګوره بیا به نه ظلم زیاتی کېږي، په هر موړ کې چې کوم دی نو دغه ظلم زیاتی به کېږي. واتقوا الله. ویرېږئ د الله تعالی نه. واعلموا. او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. والذین یتوفون منکم. 12 حکم د دې آیات کریمه یا 14 او په دې کې الله تعالی عدت ذکر کوي د هغې زنانه چې د هغې خاوند وفات شوی دی، او د هغې عدت چې دی نو 4 میاشتې او 10 ورځې دي، 4 میاشتې او 10 ورځې دا به چې دی نو پوره کوي، او د هغې نه مخکې د یوې زنانه دپاره د بل خاوند سره نکاح کول چې دی نو هغه جایز نه دي. که چېرته د میاشتې په اول سر کې نو بیا چې کوم دی نو مثال په طور چې اسلامي کومه میاشت ده د هغې په اول تاریخ باندې خاوند وفات شو، نو بیا چې اسلامي څونه 4 میاشتې دي هغه به حسابوي، که 29 که 30 هغه به یوه میاشت حسابوي، 4 میاشتې بیا به په هغې پسې 10 ورځې چې 10مه ورځ تېره شوه نو بل خاوند دپاره چې دی نو بل کس دپاره د دغې زنانه سره نکاح کول جایز دی.
او که بالفرض د یو اسلامی قمری میاشت په میز کې خاوند وفات شوی نو بیا به 30 میاشتې ورځې حسابېږي یوه میاشت او هغه چې بیا څومره ورځې تېرېږي لس به پسې سیوا کړی شي او څومره ورځې جوړېږي نو هغه ورځې به بیا چې دی نو پوره کوي او د هغې نه وروسته بیا چې دی نو خاوند دپاره نکاح کولو څه جایز دي والذین او هغه کسان یتوفون چې وفات کېږي منکم ستاسو نه وفات کېدلی شي اصل کې یتوفون معنا پوره حق هغو ته ورکړی کېږي استوفا حقه مطلب دا دی چې پوره حق یې وله ورکړو نو څه مطلب چې دا وفات کېږي پوره حق وله ورکړی کېږي نو مطلب چې د هغه د عمر څومره حق و 50 کاله نو هغه ټول چې دی نو هغه ته میلاو شو او نیټه باندې چې دی نو وله مرګ رالی نو د هغه چې کوم حق و هغه ته پوره کړی شو ځکه عربۍ کې د یو کس نه خپل قرض پوره اخیستلو ته چې دی نو دا استیفا ویل کېږي استوفا یستوفي استیفاء یعنی ما استوفیت الدین ما د پلانکي نه خپل قرض چې دی نو پوره وصول او دغه وجه ده د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چې راځي نو الله تعالی فرمایي چې هغه ما پوره واخست اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا یقینا زتا پوره اخلم نو پوره اخستلو مطلب دا دی چې ستا روح او ستا بدن دواړه چې دی نو اسمان ته هغه پورته کوم والذین او هغه کسان یتوفون چې هغوی وفات کېدلی شي منکم ستاسو نه ویذرون او هغوی پرېږدي ازواجا بیبیانې یتربصن نو هغوی به انتظار کوي بانفسهن په خپلو یتربصن ایساروي به هغوی بانفسهن خپل ځانونه 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې چېرته به ایساروي د هغه خاوند په کور کې که هغه کور د هغه خاوند په خپلو که په کرۍ باندې خو په هغې کې به چې کوم دی نو دا ایساریږي او هلته به دا ورځې تیری او بهر ته به چې دی نو نه وځي بالفرض که چېرته څه ضروري کاري نو سهار به وځي خو شپې له به واپس خامخا دغه کور ته راځي دا لازمي حکم دی بوډیګانو زنانو باندې دا حکم چې دی نو ډېر عجیبه لګي بس چې د هغې خاوند وفات شي نو هغې دا خیر چې به زه اوس پنجرې نه ازاده شم چې کوم ځای ته ځمه به ځم نو دا حکم به چې کوم دی نو ګران لګي به وي دا خو مخکنو مولانو خو دا مسلې نه کوي دا اوس تاسو کوئ مخکنو بانډو کې غریبانان دغه مولان داسې وونه چې دغه مسایل په صحیح طریقې سره په جوړوالي سره داسې وګوري نو دې وجې نه دا به چې دی نو واپس دغه کور ته راځي خو دلته دا مسئله پکې واورئ چې دا حکم د هغه زنانو دی چې د کومو زنانو په تن باندې ماشومان نه چې د کومو زنانو په تن باندې ماشومان او خاوند وفات شو نو علما کرام فرمایي چې د هغې عدت چې دی نو دغه ماشوم پیدا کېدل بیا که دغه زنانه هغه د هغې هغه خاوند چې دی نو دا علماو لیکلي دي چې دغه خاوند اگر چې د لمبولو په تخته باندې چې دی نو پروتي او هغه له غسل ورکړی کېږي او دلته د دې چې کوم دی نو دغه ماشوم پیدا شو نو دغه خاوند چې دی نو عدت ختم شو سبا له دا زنانه نکاح کولی شي نو دا په دې کې د علماو اختلاف وو اوله کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کې دا مسئله کوله چې کومې زنانه خاوند وفات شو د هغې په تن باندې ماشوم نو د هغې عدت ابعد الاجلین دی ابعد الاجلین مطلب دا دی چې په دې 4 میاشتو او 10 ورځو کې او د دغه ماشوم په پیدا کېدو کې چې کومه موده د ټولو نه زیاته ده بس دغه موده د هغې عدت دی لکه مثال په طور باندې 4 میاشتې او 10 ورځې د هغې ماشوم چې کوم دی نو د دې نه وروستو پیدا نه شو مطلب ماشوم یې ډېر وخت په خېټه کې ایثار دی 9 میاشتې چې دی نو تېرېږي په هغه باندې نو بیا دغه 9 میاشتې چې کوم دی نو د هغې عدت او که چېرته بالفرض داسې چې د هغې ماشوم په 3 ورځ باندې پیدا شو نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې چې دی نو هغه سیوا دي نو بیا د هغې عدت ته 4 میاشتې او 10 ورځې خو په دې کې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغه سره اختلاف او هغه به فرمایل من اراد ان یباهلني باهلته که د چا دا اراده چې زما سره مباهله وکړي په دې مسله کې نو زه د هغه سره مباهله کوم چیلنج چې یو بل تبخیري وکړو چې څوک په دې کې په غلطه دی هغه د الله تباه کړي نو دې کې به چې دی نو هغه مباهله کوله او دا به فرمایل چې د سورة بقرې نه وروسته سورة طلاق نازل شوی سورة طلاق دا مخکې چې موږ راړولی هغه د دې نه وروستو ذکر شوی دی راغلی دی نو چې هغه د دې نه وروستو راغلی دی نو په هغې کې چې کومه مسئله ده نو هغه مسئله به چې دی نو منله کېږي
506 صفحه او دا اوس موږ راړولو اسكنوهن من حيث سكنتم آیت نمبر 6 من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن کچرته دا زنانه د حمل علی نو تاسو خرچه کوئ پاغو باندې تر دې پورې چې هغه کې دی خپل حمل ماشوم داغو پیدا شي. نو دا یو آیات شو. د دې نه مخکې آیت نمبر 4 کې چې نو موږ مخکې دا راړولیو واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال او د حمل والا زنانه اجلهن نیټه داغو اندادا یزان حملهن چې هغه وزیږي خپل حمل دغه ماشوم داغو چې دینو پیدا شي نو داغو عدت داده او د عدت د زنانو قسمونه موږ ذکر کړیو تقریبا و قسمونه. نو پاره کې دی وی زنانه چې کوم عدت او هغه داو چې داغه په ماشوم په تن باندې ماشومي او دغه ماشوم پیدا شي نو بس دا داغه عدت. نو دلته چې دینو د دینه دغه مسأله چې دینو معلومه شو د عبد الله بن مسعود سے په مسأله په وینا باندې د علماو ټول چې دینو هغه اتفاق دی. عبد الله بن مسعود عجیب شخصیت د بدن نه د قد نه چې دینو هغه انتهایی وړو کې د دې وجه نه چې کله د ابو جهل په سینه باندې کېناستو هغه علالو نو هغه ته ویل چې شپنکی ډېر لوړ ځای ته چې دینو وخت هغه د قد نه چې دینو هغه وړو کې. حضرت عمر رضی الله عنه به داغه په باره کې فرمایل ما دام هذا الحبر فيكم فلا تسالوني څو پورې چې پتا سو کې دا عالم موجودي نو تاسو د مسلو ته پوښتنه زمانه مکوئ بس دا کافی ده. او به فرمایل کنیف ملئ علما دا یو وړه کوټه ده خو د علم نه چې دینو ډک دي خزانه ده د علم. نو دیو جن هغه فرمایي چې کوم زنانه پتن باندې ماشومي او هغه پیدا شي نو سباله چې کوم دینو داغه عدت ختم دي. فاذا بلغنا اجلهن پس کله چې ورسیږي دا زنانه اجلهن خپل نیټو ته عدت چې دینو ختم شو 4 میاشتې او 10 ورځې یا داغو ماشوم پیدا کېدلو او هغه پیدا شو فلا جناح نو نشته څه ګناه علیکم پتا سبانی. دلته علماء کرام د جناح معنا ملامتیا کوي. فلا جناح نو نشته څه ملامتیا علیکم پتا سبانی فيما پاسکه فعلنا چې کوي دا زنانه فی انفسهن په بار د خپل ځانونو کې بالمعروف په شرعي طریقې سره. د دې څه مطلب شو چې دغه زنانه د خپل ځانونو په باره کې کم څه کوي شرعي طریقې مطابق نو پاغي کې پتا سو باندې چې نو ملامتیا نشته. د دې مطلب دا دی چې دغه زنانه او د 4 میاشتې او 10 ورځې تیر شو عدت ختم شو اوس دا خامخا زنانه ده خاوني په ځواني کې وفات شوه دي دا غواړي چې زه لاړ شم او د بل خاون سره چې دینو نکاح وکم او هغه په شرعي طریقې سره چې دینو نکاح شرعي طریقه مخکې مونږ ذکر کړه مہر پکې سړی د دې د حالت برابرۍ په مرتبه کې د دین حقیقت نه گواهان پاغي کې نو دا ټولي خبري پاغي کې چې کومي لازمي دا ټولي نو بیا الله تعالی فرمای فلا جناح علیکم پتا سبحانه سم ملامتیا نشته دی اسنه چې به ته بس ته چې دینو کونډه چې اوس په دې کور کې کینی او دا چې دینو ستا کور دی په دې باندې چې کوم دینو په دغه کور کې ناس ته چې دینو دا لازم اول دا دغه زنانه سره چې دینو زیته دی د دې وجه کاوه زنانه هغه ځواني نو هغه پوی کول په کار دی په دې خبره باندې چې دا خو ستا عمر دی او په دې کې به چې کوم دینو ستا خواهشات دي ستا ضرورتونه دي هغه به کم زینه پوره کی همیشه خو به ته چې کوم دینو په دې ځکینی کې دې شي دغه لیوران هغه چې دینو تا ته په قار شي او پلانت شي او هغه تا دغه کور نه وباسي. په پښتنو کې خو د میراث مسله سم نشته نو اخو خو دینو به هر یو کس د خپل ورور پاتې جیدات چې دینو هغه خپل میراث ګڼي دې ته خو کې نه ګوري چې د دې چې کومه بیبي ده داغي یا څلورمه حصہ ده یا اتمه حصہ ده بچی شته نو اتمه حصہ ده بچی نشته نو څلورمه حصہ ده دې ته خو نه ګوري نو دی وجنه سباله به کور نه وباسي نو د وسنه جدينو د ځان لپاره د شریعت مطابق چې دینو ځان لا څغم وک بلکې دغه کورنۍ چې کوم مشران دي اغوله په کار دي چې دغه زنانه چې کوم دینو پوي دا شریعت خسته حکمونه دي او چې په کله په وخت باندې په دې باندې عمل وشي نو هیڅ چینو ټینشن نه مثلا یو چې پیونه شي نو به روسته چې کوم دینو وخت په وخت باندې به پریشانی نه جوړي. فاذا بلغنا پس کله چې ورسیږي دا زنانه اجلهن خپل نیټو ته فلا جناح علیکم پس نشته څه ګناه پتا سو باندې فيما پاسکه فعلنا چې کوي دا زنانه فی انفسهن په بار د خپل ځانونو کې بالمعروف په شرعي طریقې سره والله تعالی بما پاسبانی تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار ده.
واذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکې زنانو ته فبلغنا پس ورسیږي دا زنانه اجلهن خپل نیټو ته فلا تعذلوهن ممنه کوي دا زنانه ان ينكحنا د دې خبرې نه چې نکاح وکړي دی ازواجهن د خپل بیبيانو سره اذا ترازو کله چې راضي دی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښې طریقې سره په شرعي طریقې سره ذالک دا یوعظ به نصیحت کېدلی شي په دې سره من هغه چاته کانه چې منکم ستاسو نه یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې ذالکم دا حکم چې دی تاسو ته ویم ازکا لکم ډیر د پاکۍ ذریعہ ده ستاسو د پاره ستاسو د زړونو د پاره او اطهرو او ډیر د پاکۍ ذریعہ ده ستاسو د بدنونو د پاره والله الله تعالی یعلم پوهه دی وانتم تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ والوالدات اومین دی یرزعنا تیب ور کوي اولادهن خپل بچو ته حولین کاملین دو کاله پورا لمن د پاره دا چا اراده چې اراده ان یتم الرضاع د پورا کولو د مودې دتی وعلى المولود له او پاغه چا باندې چې ماشوم پیدا کړل شوی دی داغه د پاره رزقهن خوراک د دې زنانو دی وکسوتهن او جامې د دې بالمعروف مطابق د رواج لا تکلفو ذمہوار بنشي جوړېدل نفس هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت داغه لا تزار ضرر بنور کړی کیږي والده مور ته بولدها په سبب د بچی داغه ولا مولود له او نه پلار ته بولده په سبب د بچی داغه وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلك پشانت د دې حکمونه دي فإن اراده پس که چرته اراده و د دې خزي خاون فصالن د جدا کول د ماشوم د تینا عن ترازن پر ضمانتیا باندې منهما د دې دواړو وتشاورین په مشورې باندې فلا جناح پس نشتره سګنا علی ما په دې دواړو باندې وان اردتم او که چرته اراده استاسو ان تسترزعوا د دې خبره چې تاسو طلب د تیور کول وکي د زنانونه اولادکم خپل بچو ته فلا جناح علیکم فلا جناح پس نشته سګنا علیکم پتا سو باندې اذا سلمتم کله چې تاسو وسپارای ما هغه څه اتیتم چې تاسو اراده کړی د ورکولو داغي بالمعروف په شرعي طریقې سره واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه عالم او پوه شي ان الله یقینا الله تعالی بما پاسبانی تعملون چې کوي تاسو بصیر لیدون کړي والذین واکسان يتوفون چې هغه وفات کېدل شي منکم تاسو نه ويذرون او پرېږدي ازواجن بیبیانی یتربصن اسرای بدا زنانا بانفسهن خپل ځانونه 4 اشهر سلور میشتي و10 او لسرزي فاذا بلغنا پس کله چې ورسېدي دا زنانه اجلهن خپل نیټو ته فلا جناح پس نشته سم ملامتي علیکم پتا سو باندې فيما فعلنا پاسکه چې کوي دا زنانه فی انفسهن په بار د ځانونو خپلو کې بالمعروف په شرعي طریقې سره والله الله تعالی بما پاسبانی تعملون تاسو کوي خبير خبردار ذات دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله زمن صغير كبير گناهونه معاف يا الله زمن دا عمل زمن د نجات ذریعہ وګرځو يا الله ته زمن قبول کړ يا الله دې ثواب زمن مشرانو ته ورسو الله چا څومره مشکلات دي او مشکلات ولا حل څومره پریشانې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي یا الله جیلین دي او ټول مشکلات پریشانې حل یا الله چا کاروباري مشکلات یا مشکلات ولا حل چا په خپلوانو په رشتو کې یا الله پریشانی او پریشانی ولا حل یا الله زموږ د قران کریم سره د تعلق همیشه وساتي یا الله په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي په احادیث د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د عمل توفیق راکړي په قبر کې یا الله په حشر کې د قران کریم زموږ لپاره حجت وګرځي او زموږ د نجات بنیادی او اصلي ذریعہ وګرځي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته